شپږ کسان داسې چې دا په هر حال کې وارثان دي ګورې ښه دا په هر حال کې او میراث وړي دي به د کمدنو د میراث نه نه محرومېږي یو خو هغه چې کافر و یا غلام و یا قاتل و اخو بیا له خبره د هغې کې خو به محروم وي خو که نه هغه وجې پکې نه نو بیا به سي دغه شپږو کسانو ته به خامخا حصه میلاوېږي او د دې شپږو نه علاوه چې څونه دي نو د هغوی حصه مشروطه ده که مخکې رشته دار ته موجود خو نه به وړي او که نه مخکې رشته دار د ده نه نو موجود نو بیا دې حصه وړي شي لکه اوس مثلا نوسې دی نو نوسې باید حصه وړي چې زوی دي د مړي چې د مړي زوی و نوسې ته به نه میلاوي یا د مړي نیکه دی نو که پلار د مړي جب دی د مړي چې کوم وخت کې مړ کېده او پلار هغې وخت کې ژوند دی نو نیکه ته به حصه نه میلاوي ولې نیکه خو د پلار د وجې نه نیکه دی نږدې رشته د پلار ده که نږدې رشته د نیکه ده نږدې رشته د نیکه نه ده نږدې رشته د پلار ده نو پلار ته مال میلاوېږي نیکه به محروم وي او داسې دا چې نجلۍ ته په هر حالت کې میلاوېږي دا څوک دي دا د ټول نه هغه نږدې رشته داران دي نږدې رشته داري دا شپږ کسان چې دا د یو بل ډېر نږدې رشته دار دي چې هغې ته یو زوی لور وایي یو ته ښځه خاوند وایي او بل ته مور او پلار زوی لور ښځه خاوند او مور او پلار په دې دغه کې چې کوم دی په دې فیملي کې دا افراد دي چې دا د خپله فیملي اوس رور دی نو رور خو نه کوره بار شي نیکه چې کوم نه نور اولاد شته هغه مقصد د کوره بار پاتې شي یار واره دی یا تره دی د تره زوی دی نو چې څونه رشته لرې کېږي نو هغه مړه د کوره بار کېږي خپل د فیملي چې کوم افراد دي نو هغه مور او پلار ښځه خاوند او زوی او لور دا داسې وارثان دي چې دوی په هر حالت کې دوی ته حصه میلاوېږي خو بیا په حصو میلاوېدو کې تفصیل دی چې څونه حصه به ورته میلاوېږي